تاسو به کتلی 2 ورځې مخکې یو نوجوان د واده د پاره تیاری کوي، تللی دی بیوټي پارلر ته. هغه خپل ځان برابري چې زه به د یو نوې زندګۍ سبا دی، زما یو نوې زندګي به شروع کوم، زه به د خپلې بیبي سره ملاقات کوم. هغه بیبي به خپل ځان ښایسته کړی، لاس باندې به یې نکریزې پورې کړي. دلته کور کې خوشحالۍ دی، وروڼه خویندې خوشحاله، پلار خوشحاله، مور خوشحاله. لیکن بدقسمتي وه د روډ اکسیډنټ کې د هغه هلک سره د 2 وروڼو او سره د ملګرو روډ په حادثه کې وفات شو، دنیا نه لاړې. د ناوې کوټه د قبر په کوټې بدله شوله، د ناوې لباس هغه د غم په لباس بدل شو، د واده د زلمي لباس په کفن باندې بدل شو. ملګرو دا اوسنۍ خبره ده، 2 ورځې مخکې. د دې نه مخکې یو هفته تقریبا مخکې د یو نوجوان نکاح وتړلی شوه، د خوشحالۍ ډزې شولې. هغه نوجوان چې د چا نکاح وتړلی شوه، اوس یې ویل چې قبوله مې ده، قبوله کړې مې ده. خو زما عزتمندو د قبولیت او د قبولولو سره سره د دغه د واده د خوشحالۍ ډزې، دا سړی چې کوم دی سره د دې چې نکاح وتړلی شوه، هماغه ښځه چې د ده په نکاح کې اوس 2 منټه مخکې راله، 2 منټه بعد هغه کونډه شوله، اوس په عدت کې به ناست دی. هغه به دا سوچ او فکر کوي چې په ما دا د خوشحالۍ ورځ څنګه زر ماښام شو. هغه پښتانه وایي چې زما خو لا سپرلي چې کوم دی په ما نه و راغلی، لا دې ګلونو غوټی نه وې سپړدلی، دې باغ کې خو لا رونق نه و راغلی، لا ښکلا او زینت نه و راغلی، ما خو لا څه لیدلي م نه و، ما خو لا د خپل زړه خبرې کړې م نه وې، ما خو د خپل د ژوند ملګري ته څه لا ویلي م نه و، ما به سره ډېرې خبرې کولې. خو د ماښام نه مخکې زه کونډه شومه، زما د سر لوپټه چې په سر باندې راچوله د هغې نه مخکې وشلېدله، د سر نه مې وښویدله. ملګرو دا عبرت د دې خبرې دی. موږ او تاسو چې د کوره راوباسي د جنازې په کټ کې، د جنازې په کټ کې چې ما او تا راوباسي، نو ستا او زما سر مخکې کې او خپې راله وروسته کي. ولې څوک هم په خپله رضا او په خپله خوشحالۍ د کوره نه راوځي. چې کوم سړی د یو ځای نه په زور نه راځي، خلک یې د سټه ونیسي او سر وله رامخکې کي. او بیا موږ او تاسو خپلو بچو ته، خپل کور والو ته او خپلې بیبي ته، خپل پلار او مور ته، خپلو وروڼو خویندو ته داسې دا دواړه خپې هم داسې وي او د کور نه خپې راوځي او دا خپې داسې مخامخ وي، په دې خپلو خپو د کور والو ته سلام وکړو او دې خلکو ته په زبان حال باندې وایو شکریہ اے قبر تک لے جانے والو شکریہ، اب اکیلا ہی اسی منزل سے چل جائیں گے ہم. ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو د قبره پورې راوړم. بس اوس به زه یوازې دا سفر کوم. زما عزتمندو د ژوند د سحر د ماښام کېدو اعتبار نشته. د انور روان دی، ختمیږي، ډوبیږي. دا هر ورځ چې راوخیږي نو دا نوی سحر وي او هر ورځ د دې باندې ماښام راشي د انور ډوب شي. ملګرو راځئ، نبی علیه السلام فرمایي هوښیار سړی هغه دی چې د خپل خواهشات کنټرول کړي او د مرګ نه پس زندګۍ دپاره تیاری کوي. او هوښیار دی خو یو سمجدار عقلمند دانا هغه دی چې د مرګ نه پس زندګۍ دپاره تیاری کوي. د دنیا دپاره هم ډېر تیاري وکړل، ډېر په بار ملکونو کې وخت تیر کو، په کور کې دلته کلي کې بلډینګ محل جوړ کو، یو لویه چاردیواري یې تاو کړله، یو لوی بلډینګ یې جوړ کو، په هغې کې ټایل او ماربل ولګېدل. خو دغه ملګری په دې سوچ چې کور ته به ځم او زه به یو نوی کور به وي، په هغه کور کې به خلکو څېرې لګوري، هغه کور کې به ټایل وي، په هغې کې به ایسي وي. هغه غریب چې کور ته راځي نو په تابوت کې په میخونو باندې ټکوالی راولي. هغه غریب هلته په دې سوچونو او فکرونو کې دی چې کور مې جوړ کو، خوشحالي به راشي، مور به مې خوشحالی، پلار به مې خوشحالی، وروڼه خویندې به مې خوشحالی، ښځه او بچي به مې خوشحالی. خو زما عزتمندو هغه ډېره وخت تېر کړی، 4 5 کاله 6 کاله 7 8 10 کاله مسافري وکړله. خو زما عزتمندو چې کور تیار شو، دا د روډ په اکسیډنټ په حادثه کې وفات شو، کور ته یې په تابوت کې راوړو چې ته نو خلکو جړل چې راته هم خلکو جړل. ملګرو ډېره سخته ورځ را روانه ده. الموت یأتي بغتة، مرګ انسان له اګاهانه اچانک راځي، آګاهانه راځي. زما عزتمندو ناګاهانه انسان له مرګ راشي، پته مو نه لګي چې زه کوم ځای کې ولګېدم، کوم ځای مې چې کوم دی د ژوند خاتمه راغله. راځئ د خپل آخرت دپاره دلته یو حصه واخله. پیغام د سره مخکې شیر کا دام صدقه ده، په دې پیغام عمل وکړه. 10 روپۍ 20 روپۍ روزانه په کور کې راغونډوه، راوړه رالیږه مدرسې ته. 0334 90 92 545.
0334 90 92 545 په دې جاس کیش هم شته، ایزی پیسم پشتا، یو پیسم پشتا. زما نمبر دی، زما نوم به سره راځي رحمان الله، او په دې واتس اپ شته، ما سره په واتس اپ هم رابطه کولی شي. ان شاء الله العزیز بیزی ترازی دلته راشه، ان شاء الله دا بس تاسو او زمونږ توخه د آخرت الله جوړي. خاد اوسئ، آباد اوسئ.